بابا جی به فرمایل وی به چې د چا دپاره ته میدان ته راوځې د چا دپاره نو بس هغه محبوب هغه دومره بیا غیور په کائناتو کې چې هر چا ته غیرت میلاو دی نو دا ورته هغې در خیرات ورته میلاو نو چې هغه در باندې بیا یو نظر وکړي نو بیا دې دا ټوله دنیا ستا مخالفه شي لږ وخت مخکې لاړ شي ډېر لرې مه ځئ زموږ میموري ډېره کمزورې ده موږ نه هر څه ډېر زر هېرېږي هر یو څیز ډېر زر هېرېږي لږ یو دوه درې کاله مخکې لاړ شئ او تاسو وګورئ هغه فرعونان چې برېت به یې تاول هغوی به مرګ او ژوند خو زموږ په لاس کې دی مونږ چې کوم دی بندول هم کوو مونږ ازادول هم کوو مونږ مړه کول هم کوو او مونږ ته به چې کېناستو راته به وایي چې فورا دغسې به د لاس داسې کو هغوی به خون ډالېږي داسې به هم کوو چې غوښې به مو نه معلومېږي مونږ به وایي چې زمونږ د یوې غوښې نه به م انشاءالله د حضور علیه السلام د ختم نبوت ګواهي ښیي او هغه مرګ خو به مزه جدا وي چې د حضور د ختم نبوت دپاره مونږ له راشي مرګ نه خو څوک خلاصې شته دی نه دا چل به وکړو دا به وکړو مونږ به هېڅ مسله نشته که جیل وي که تکلیف وي دا به هم د حضور په نوم باندې وي د هغې خوند به هم د ټولو نه زیات وي اوس هماغه خلک دي تاسو وګورئ چې مونږ به معمولي د حضور د عزت خبره وه د حضور د ناموس خبره وه که روډ ته به راووتو نو د لارو د کلاوېدو فضایل به بیانول خلکو ته به وې دا دهشتګردي ده دا انتها پسندي ده دا شدت دی اخر د دې ضرورت سره ته بار بار روډ بندوه نن مکه خلک دي د خپلو مفادو دپاره د روډ بندولو فضایل بیانوي د دې ملک د تباه کولو فضایل بیانوي د دې ملک چې کم دی د ادارو د تباه کولو فضایل بیانوي زمونږ هم ورسره څه همدردي نشته ټول ظالمان دي د یو بل نه زیات دي خو زه درته هغه اصلي چهره ښیمه چې نن هماغه خلک دي فضایل د دې خبرو بیانوي چې هلته به څوک زخمي شو نو ویې به دا خو د ځان دپاره او دا خو د مفادو دپاره او دلته چې بیا په ګوړو خپو باندې را روان نو ویډیوګانو کې ښایي وګوره دا د فلاني خان دپاره قربان شو او دا د هغه په نوم باندې قربان شو مې دغه خو به مونږ وی چې قسمت خبره ده د چا خپه باندې ګولۍ ولګېده د هغه دپاره د 804 دپاره د چا جبړې ماتې شوې او چا په سینو باندې ګولۍ وخوړې د مدینې منورې د سرکار دپاره بس فرق دی ډېر لوی فرق دی چا جیلونه وخوړل د هغه دپاره په چا مقدمات د هغه دپاره جوړ شو او په چا باندې جوړ شو د مدینې منورې د جانان دپاره یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے پوهېږئ دې باندې جیل او بند هغه چا ظلم دا به دام ظلم دی مونږ ورته خوشحالي ګناه مونږ د مظلومانو سره یو او د ظالمانو خلاف یو خو دومره ورته وایو چې وخت یو شانتي نه هغه د حضور د دین دپاره د حضور د ختم نبوت دپاره د حضور د عزت او د ناموس دپاره په هغې سختو او په هغې تکلیفونو باندې به زموږ نسلونه هم فخر کوي او هغې به دا وایي چې زمونږ مشران چې دي دا د اسلام دپاره ولاړو دا د ختم نبوت دپاره ولاړو دا د حضور د عزت او د ناموس دپاره ولاړو خو یاد ساتئ تاریخ ډېر ظالم دی یعنې د دې هغه توره ډېره تیره ده دا بیا د چا سره څه نه کوي دا بیا د چا سره رعایت نه کوي د تاریخ به بیا دا لیکي چې د حضور دپاره چې څوک راوتل ورته دهشتګردي ښکارېده او چې د یو خپل دنیاوي قاید صرف د قید و بند د هغه د رعایت دپاره راتلل نو ورته جهاد فی سبیل الله ښکاره کېده پوهېږئ دې باندې د حضور د ختم نبوت باندې چې کله عاشقانو پهره ورکوله او هغې چې کوم دی په ګولو باندې خپلې سینې چڼ کولې نو په اکه ټیم کې وی دا والا سافټویر اپډیټ کوي دا اصطلاح هم د هغه وخت ده اصطلاح اوسنۍ نه ده دا هر اصطلاح د هغه وخت ده دا والا سافټویر اپډیټ کوي مې الحمدلله د حضور د عاشقانو سافټویر چا نه دی اپډیټ کړی بلکې هغه ستاسو هارډویر هم اړوئ هغه ستاسو ټول ریاستي طاقت خپل راولي او دا خو د دې وزیرانو ته هم پته ده چې بیا به زموږ په خپو کې ناستو دا فرعونان چې دا ځان ته څه وایي دا به هم زموږ په خپو کې ناستو د دې په ټول ګواه دي په دې باندې منتونه به یې کول په منتونو به یې رانه ځان خلاصو وی به داسې به وکړو داسې به وکړو مونږ راغلي مرګ نه یو بله خبره پکې نشته نو چې د حضور په نوم مونږ له مرګ راکړې نو کائناتو کې دې نه ښه مرګ بل کوم ځای شته الله کریم جل جلاله بیا غیور ذات دی او د یو څیز بیا انسان مخې ته راځي الله دې وکړي چې زمونږ نه په ژوند کې هغه کار واخلي چې هغه د دواړو جهانو د سردار د دین دپاره وي د هغې د درد د غلامۍ دپاره وي